أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 69 اور 70 مطالعہ کو د منافقینو تذکرہ مسلسل شروع ده. نن پہلا آیات کې الله تعالی ډایرکټ منافقینو سره خبره کوي. دا نه مخکې اشارتن او دا نه بعد هم اشارتن ده، یعنی انډایرکټلی، مگر پہلا آیات کې الله تعالی ډایرکټ منافقینو ته مخاطب ده. فرمایي چې کالذین من قبلکم، تاسو رنگ ډنګ، تاسو طور طریقہ، تاسو طرز عمل بالکل مغه شایده لکه کوم تاسو نه مخکې تیر شوي خلک دي، خو د تاسو او د هغو منځ کې اوس فرق شي چې څه ده. کانو اشد منکم قوه، هغه تاسو نه په قوت کې هم زیاتو، و اکثر اموالا و اولادا، او تاسو نه په مال او په اولاد کې هم، یعنی دنیا، مال، اسباب، دولت او اولاد په لحاظ سره هم هغه تاسو نه زیاتو. دا خبره ویلي کوي، اشاره ده، یعنی ډایرکټ ورته یي چې د تاسو چې کوم حیثیت ته، تاسو چې کوم طرز عمل ده، هغه دا ده، هغه مغه شاید لکه دا نه مخکې قومونو کړی ده یا دا نه مخکې خلک تیر شوي دي. تاسو مغې روش باندې روان یي، مغې طریقې باندې روان یي، خو لیکن هغوی تاسو نه قوت کې زیاتو، طاقت کې زیاتو، هغوی سره مال او اسباب هم د دنیا لحاظ سره تاسو نه زیاتو، او هغوی اولاد لحاظ سره هم طاقتورو، هر لحاظ سره طاقتورو. بیا مخکې ځای فاستمتعوا بخلاقهم، مگر د هغوی حال دا و چې هغوی دنیا کې چې څه کولو ویې کړلو، د دنیا ذایقه، د دنیا خوند یې واخیستو، څومره چې هغوی ازادي استعمالولی شای استعمال کړه، څومره چې هغوی مخالفت کولی شو د حق هغه یې وکړلو، او په هغه بنیاد باندې چې هغوی ځان ته خپل اسباب جوړ کړي او هغه اسباب نه هغوی مستفید شو. فاستمتعوا بخلاقهم، هغوی یو وخت تیر کړلو او دې ځمکې باندې هغه هم تیر شوي دي چې هغه تاسو نه قوت کې هم زیاتو، مال و دولت کې هم زیاتو، په اولاد کې هم زیاتو، خو لیکن دې ځمکې مخې باندې هغوی یو ټیم چې کوم تیر کو، بس تیر شو. فاستمتعتم بخلاقکم، پس تاسو څو ریزو مزه چې دا هغه واخلی. یعنی دلته الله تعالی یو ډېره عجیبه انداز سره خبره کوي، لکه ته عام طور باندې لفظ ده که نه بعض ټیم کې بله یی چیز خبره نه ده، وخت به تیر شي، هیڅ خبره نه ده، دا وخت به تیر شي، وخت خو تیریږي، شپه او ورځ بدلیږي، ته ګوره څومره تیزۍ سره دا جمعه او هغه جمعه رسي. نو دلته الله تعالی چې دا خو څه خبره نه ده، تاسو څومره مخالفت کولی شئ وکئ، خوند واخلئ، مزې واخلئ، خدا یاد وساتئ چې هغه تاسو نه قوت کې هم زیاتو، هغه طاقت کې هم زیاتو، مال او دولت کې هم زیاتو، مګر هغوی هم دې ځمکې باندې تیر شللو.
فاستمتعتم بخلاقکم او تاسو هم مزه واخلئ چې څومره خسته شئ. کما استمتع الذین من قبلکم لک بخلاقهم، لکه څرنګه تاسو نه مخکې خلک تیر شوي دي هغوی څنګه مزه اخلي واخلئ تاسو هم واخلئ. وخذتم کالذی خاضوا، بیا الله یی چې د قوت او د طاقت او د مال اسباب فرق خو تاسو کې شته چې زیاتو تاسو نه، مګر تاسو طرز عمل او د غي طرز عمل یک یو شی ده، تاسو رنگ ډنګ او د غي رنگ ډنګ یک یو شی. وخذتم کالذی خاضوا، وغی چې څنګه په بحث مباحثه کې پریوتی وکنه هغه تاسو مغه مجلسونه دی کوی چې حق خلاف رغیږي، د حق پر مذاق وړو کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو چې کوم مذاق وړو کوي، یا داسې خبرې کوي چې هغه خبرې کې بظاهر ظاهرا خداوي چې لکه تاسو تحقیق کوي، حالانکه تاسو تحقیق مطلب نه وي بلکې تاسو تنقید مطلب وي، تاسو تنقید کوي او تصحیح کوي. نو دی وجه نه الله تعالی چې څنګه چې هغه کړیو هغه تور طریقه تاسو ده، تاسو په هغه لري روان یې، هیڅ فرق نشته. مگر یاد وساتئ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، د دنیا هیڅ قسم مال او اسباب، د دنیا دور دوب، د دنیا اعمال، د دنیا کوششونه، د دنیا منصوبې نه هغوی ته فایده ورکا. اولئک حبطت اعمالهم، د هغوی اعمال تمام کې تمام ضیع شو، فی دنیا په دنیا کې هم هغوی ته څه فایده یې نه کوي، والآخره و آخرت هم ضیع کړلو. یعنی هغه اعمال چې هغوی څه وکړو هغوی بظاهر خدا کولو چې دې ذریعې سره به موږ دنیا ډېره بهتره شي، دې وجې نه د حق ملګرتیا یې نه کوله، د حق سره تلن نه کولو، حق دې پر قرباني نه ورکوله، د حق مخالفت په ده بنیاد کولو چې دنیا موږ ښه شي، دنیا کې راته سکون ملاو شي، دنیا کې موږ کامیاب شو. مګر دنیا خو تېره شه هغوی باندې، دنیا خو هغوی ته هېڅ فایده نه کوي رغې شي. شپاریز خو بدله شلله، که چا لوږه تېره که یو ټیم خوړله هم بدله شه، او که چا ټوله ریز خوراک وکړو هم بدله شلله، که څوک په اسمانونو کې وګرځېدو هم بدله شه، که څوک په ځمکې وګرځېدو هم بدله شه. د دنیا هم هغوی ته څه خاص فایده نه کوي د دنیا لحاظ سره. والآخره و آخرت کې هم د هغوی اعمال چې وو عمل چې وو هغه ضیع شو. و اولئک هم الخاسرون، و هغه خلک خسارې کې وو، نقصان ولدي. دلته کې در اصل الله تعالی ډایرکټ هغو منافقینو ته ډایرکټ ورسره خبرې کوي، یعنی دا نه مخکې خو اشارتن وه، اوس بله یا چیرتي هغه هم اشاره ده، مګر دا یاد کې الله تعالی ډایرکټ منافقینو ته یایي چې تاسو ښه واورئ. گویا کې په دا اخري کې دا نه ورته چې هغه هم داسې تېره که هغه هم ډېر قوت ولو، هغوی دغه طرز عمل اختیار کړو، لیکن حال څه وشو چې نه دنیا کې څه ګټه وکړه، و آخرت یې لاړلو خوار شللو او نهایت نقصان وللو. لہذا تاسو هم هغسې خلک چې تاسو هغه طرز عمل کوئ، نتیجه به هم هغه طرز عمل وي. ظاهره خبره چې کومه ته نتیجه کوي، څه کوم عمل چې کوي څه کوي، د هغې چې کوم نتیجه راوځي هغه به د هغه عمل په مطابق وي. څنګه چې هغوی عمل کړی هغوی ته هغه نتیجه میلاو شوه، تاسو هغه عمل روان ده نو تاسو به هغه نتیجه میلاوي چې کوم هغوی سره شوي وه. اوس مخکې چې الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم، دا اوس بیا انډایرکټ شه، آیا دوی ته خبر نه ده رسېدلی د چا دا نه مخکې خلک چې تیر دي، قومونه چې تیر دي، د هغوی اطلاعات دوی ته نه دي میلاو، د هغوی خبرې دوی ته نه دي میلاو. اچھا دا الله تعالی خو گویا کې سوال کوي، مګر هغوی ټولو ته پته وه، قوم نوح باره کې، قوم عاد باره کې، قوم سمود باره کې، ویلي چې دغو علاقو باندې به دوی آنه جانه وه، د تاریخ کې هغه خبرې موجودې وي، د کتابونو کې هغه خبرې موجودې وي، د اورېدلې وي د یوه بل نه، یهود نه یې ډېرې شی اورېدلې وي، د دو ټولو تذکرات چې ده د دی عرب روایات چې کومو په هغو کې موجود وه، د هغو تذکرې، د هغو کملونه، د هغوی قوت لحاظ، د هغوی طاقت لحاظ، د هغوی د طاقت خبرې کرشمې چې وي دا ټولې دوی ته موجود، د هغوی دولت، د هغوی یو دور چې و، یو ششته دور چې تېر کړی دا د قوم عاد، قوم سمود یو لوی دور، مزیدار دور یې جوړ کړی، قوم سبا د دو ټولو تذکرې دوی ته پته وه، هغې علاقه دوی لیدلې وه. لہذا الله تعالی مغه طرف ته اشاره ورکوي، الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا دوی ته مخکې د هغو خلکو خبر نه ده رسېدلی، حالانکې ټیک ټاک دوی خبر دي. قوم نوح، او دا هغو خلکو هغو قومونو تذکره کوي چې کوم قومونه مشهور دوی کې،
ورنه داسې ډېره تیر شوي دي په روی زمون مې چې هغې روایت کې راځي نبي صلی چې هغه تذکرې نشته دي خو هغه هم سره داسې شوي چې چونکې دوی ته د هغې پته نو لهذا الله تعالی هغه خبرې نه دي چېړلي دوی ته هغه خبرې ښیي چې کمې دوی ته شی پته ده قوم نوح بارے کې دوی پته ده قوم عاد بارے کې دوی ته پته ده قوم نوح د قوم نوح خبر نه درسلې وعاد و ثمود و د قوم عاد و د ثمود نه دوی نه دي خبر و قوم ابراهیم و د ابراهیم قوم نه اچھا قرآن کې دا پیاله ځای ده چې دې کې الله تعالی د قوم ابراهیم تذکره کوي خو په داسې انداز سره کوي هغه صف کې کوي چې کوم صف د عذاب مستحق و یعنی چا باندې چې عذاب راغلی ده د آیات نه دا پته لګي چې ابراهیم علیه السلام قوم چې هغو باندې عذاب خو د هغه عذاب شکل چې ده هغه نه ده ظاهر شوی چې هغو باندې څه شکل سره عذاب راغلی و قوم ابراهیم و د قوم ابراهیم تذکره هغو ته به پته وه و اصحاب مدین و د اصحاب مدین برې کې دا یو قوم ته شوه چې شعیب علیه السلام والمؤتفقات و هغه قوم برې کې چې کم ما الټه کړي وو د قوم لوط طرف ته اشاره ده چې کم ما الټه کړي وو د هغو تذکرې دی ته نه دي میلاو د هغې خبرونه دی ته نه دي میلاو اتتهم رسولهم بالبینات حال دا و چې هغوی ته د هغوی رسول پیغمبران رغلي وو بالبینات روشن هدایات سره روشانو خبرې سره واضحو خبرې سره واضح هدایات سره هغو پیغمبرانو دوی ته صحیح لار ښیلي وه دوی رغلي وو لکه څرنګه نن پیغمبر تاسو منځ کې موجود ده نبی صلی الله علیه وسلم موجود ده او تاسو رهنمایي کوي تاسو ته سیده لار ښیي داسې هغو ته نه غلي وو هغو قومونو ته ما پیغمبران لاړو هغو قومونو ته هدایات رهنمایي د هغوی کړې وه فما کان الله لیظلمهم بیا الله یایي چې چونکې هغوی باندې چې عذاب راغو هغه تباه و برباد شللو نیست و نابود شو نو د هغې وجه دا نه وه چې الله هغوی سره ظلم کړی یا د الله څه خاص دشمني وه ورسره یعنې ځای کې دا ښایي چې تاسو سره د الله څه دشمني نشته نه بل طرف ته د الله څه خاص دوستانه د رشته داري ده بلکې الله تعالی یو نظام ده هغه نظام چې چاته ویر کړلو هغې باندې څوک چلیږي بس هغه دپاره د هغې نتیجه به الله ښیي ښه لار خلی نو ښه نتیجه به وي بده لار خلی بده نتیجه به وي نو چې چا بده لار اختیار که او د هغې انجام به بد وي نو دا د دې کې د الله څه غلطي نشته ده نعوذ بالله الله خو تا ته سیده لار ښیي نو دې وجې نه الله باندې نظام مه لګوه چې دا بس الله ته خوښه وه الله باندې الزام مه لګوه الزام ته خپل ځان باندې ولګوه دا د تا خوښه وه ته په هغې لارې روان وي دلته کې الله یو فما کان الله لیظلمهم الله هغوی سره ظلم نه و کړی نه الله تعالی خو هغوی ته هدایات ورسولو ورته ویلو چې دا دې باندې صحیح نو دا نتیجه به راوځي او په دې لارې صحیح دا نتیجه به راوځي ولکن کانوا انفسهم یظلمون مګر هغوی څه وکړو چې هغوی په خپل ځان سره یې په خپله باندې ظلم وکړو یعنی هغوی هغه لار اختیار کا چې د هغې نتیجه طبعي بربدۍ نه علاوه بله نه وه هغه نتیجه اختیار ورنه الله خو هغوی ته پیغمبران واستولو الله هغوی ته ویلو هغوی ته احکامات واستولو معاشرتي احکامات معاشي احکامات تجارتي احکامات معاشرتي احکامات تمام احکامات هر قوم ته الله تعالی د خپل پیغمبرانو ذریعې سره رسولی دي چا چې هغه لار اختیار که هغه کامیاب دی او چا نه د اختیار کړي هغه ناکام دي نن همغسې ده آیا د نبي صلی الله علیه وسلم کم احکامات چې دي د هغو احکاماتو په منعن د تا معاشرې کې شته هغه که نشته دي نو نن چې ته ژاړې د هغې وجوهات هغه دي بلکل پر حقیقت دا ده چې نشته دي هغه احکامات هغه قانون هغه دین اسلام طور طریقه د هغه نفاذ نشته موږ په معاشرې کې لحاظه پریشانی ده مختلفې پریشانی دي هر قسم پریشانی بدامني ده بېروزګاري ده مهنګایي ده ظلم ده بېانصافي ده دا تمام شیونه ټوټ پوټ یو خپله کې ټوټ پوټ اتفاق نشته ده د تمامو مسلمانانو هغې وجوهات دا دي چې هغه د پیغمبر کم هدایات چې د هغې په مطابق نه د تا معاشرتي نظام ده نه د تا معاشي نظام ده او نه د تا سیاسي نظام ده نه د تا تجارتي نظام ده دا تمام نظامونه تا غلطې طریقې باندې اختیار کړي لکه نتیجه یې هم غلطه ده دې وجې نه الله تعالی چې ظلم ما نه وکړی بلکې هغوی په خپله ځان سره ظلم وکړلو هغه لیارې پرېښې چې کوم د پیغمبر لیار وه د الله لیار وه لہذا هغوی ظاهره خبره ته به یې ته به سي الله دې موږ وساتي الله دې موږ ته
موږ ته قرآن فهم راکړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.